په حیدر علي باندې لندن کې چې کم الزام لګېدلی دی د مانچسټر پولیسو چې حیدر علي گرفتار کړی په کم الزام کې د هغې مکمل حقیقت مخې ته راغلی دی. چا پې دعوه کړې ده کومې جنۍ په حیدر علي باندې الزام لګولی دی؟ آیا حیدر علي بې ګناه دی که نه حیدر علي کې غلطي شته دی؟ په دې ویډیو کې ډیټیل سره په دې ټاپک باندې خبره کوو. دا جنۍ چې کومه ده دا پاکستانی جنۍ ده جی، پیدا شوې پاکستان کې، دا خو د یو کې نیشنلټي ورسره ده، د یو کې پاسپورټ ورسره دی. نو د یو کې چې کوم پولیس دي ځکه هغې له دومره پریفرنس ورکوي. او بل په دغه ملکونو کې د ښځې چې کوم حقوق دي نو هغه قانون ډېر زبردست طریقې سره دغه کوي. مطلب ښځه چې په یو سړي باندې دا دغه وکړي چې د ما سره زیاتې کړی دی یا د ما سره د زیاتي کولو کوشش کړی دی او د هغې ثبوت بیا پولیس ته میلو شي نو هغه سړي ته بیا ډېر سخته سزا میلاویږي. اوس حیدر علي چې کومه واقع ده په هغې ډیټیل سره خبره کوو. حیدر علي چې کوم دی په مانچسټر کې کلب چې کوم راغی کم کاونټي میچ زو پای کې پریکټس لراوتلو چې نور ورسره هم درې څلور کې لړیانو دی کې د پولیسو درې ګاډي راغل او حیدر علي د ګراوند نو چت کو سایډ لیکو سایډ له ورسره څه خبرو کې او به ګاډي کې کینولو او بوتلو تانه تیزان سره بوتلو جی. دا چې کوم غدرې کې لړیان نور پاتو حیدر علي سره پریکټس کول په ګراوند کې نوې دا ریپورت پی سی بی لور کو. پی سی بی لوي پاکستان کرکټ بورډ لا چې دا رنګ مون خو پریکټس کول او د کې د پولیسو درې ګاډي راغل. حیدر علي په له سایډ لکو خبرې اترې کې مونږه جوخ نه پری خو چې سم معاملې ده معاملې نه مونږ خبر نه خو حیدر علي پولیس بوتلو جی. ها حیدر علي درې ورځې پس تقریبا بیا پولیس رها کو خو اوس په هغه باندې انویسټیګیشن روان دی. حیدر علي پاسپورټ چې کوم دی دا وخت د انګلند پولیس سره دی، د مانچسټر پولیس سره دی، پاسپورټ ته هغې قبضه کړی دی، پاسپورټ ته هغې ایشتلی دی. مکمل انویسټیګیشن روان دی او دا جنۍ چې کومه ده د حیدر علي سره په سوشل میډیا باندې چیټس پراتو جی. په سوشل میډیا باندې چیټس پراتو. بیا چې کله د جنۍ له پته ولګي د حیدر علي انګلند مانچسټر ته راغلی دی نو د جنۍ بیا حیدر علي سره د ملاقات کولو کوشش کړی چې حیدر علي ورله انکار کړی دی. حیدر علي ورته انکار کړی دی نو بیا دغه جنۍ تللی د پولیس کې پې ریپورټ کړی دی چې حیدر علي ما سره زیاتې کړی دی. خو چونکې زیاتې ماتې نه دی شوې، که چېرې زیاتې شوې وې د هغې ریپورټ 24 غنټو کې دننه راځي. که حیدر علي جنۍ سره زیاتې کړی وې، سیکشوال اسالټ کیس پې جوړ وې نو د هغې زیاتې د هغې چې کوم ریپورټ یې هغه زیات نه زیات 48 غنټو کې د هغې ریپورټ راځي. نو که حیدر علي چېرته دومره غلط کار کړی وې نو د هغې ریپورټ په تر اوسه راغلی و ځکه دا واقع په 3 اګست شوې ده او دا نن تقریبا 9 تاریخ دی. نو 3 اګست نه 9 تاریخه پورې 5 ورځې وشوې. 5 ورځو کې به خامخا بیا د هغې ثبوت په حیدر علي باندې ثبوت شوی و. دا خبره حیدر علي له به بیا سزا هم تر اوسه اوروله شوې وه. خو چونکې حیدر علي په دې کیس کې بې ګناه دی، منم چیټس پې کړي وي یو بل سره به خبرې اترې شوي وي، د جنۍ به حیدر علي سره چیټ شوي وي، حیدر علي به ورله ریپلایان هم ورکړي وي، ګپې شپې به لګېدلې وي خو ملاقات نه ده شوی. ملاقات نه حیدر علي منکر شوی دی. نو په دې وجه جنۍ غوسه شوې ده او د مانچسټر پولیس ته باقاعده ریپورټ په هغې اف آی آر کړی دی چې د ما سره زیاتې کړی. اوس په پولیس خامخا هغوی مکمل پراپر انویسټیګیشن به کوي، چیټس به چیک کوي، ملاقات شوی دی نه دی شوی، سی سی ټي وي فوټیج به چیک کوي، جنۍ نه به تپوسونه کوي چې کوم ځای ملاقات شوی دی، تا سره څه زیاتې کړې، څه چیټس دستاو شوی. که چېرې چیټ کې بیا که دغه چیټ کې خبرې غلطې وي که نه نو بیا مو حیدر علي په ساویدی شي. که چېرې نارمل چیټ وي نو اټس اوکې نو پرابلم. خو که چېرې چیټ کې خبرې اترې غلطې شوي وي که نه نو بیا حیدر علي هم په ساویدی شي او بیا حیدر علي نور هم په ساویدی شي. که چېرې د دې جنۍ عمر 18 سال نه کم وي، که د جنۍ عمر 18 سال نه کم وي نو بیا حیدر علي مسله نوره هم سیوا کېدی شي. که چېرې عمر 18 سال نه زیات بیا هم مسله جوړېدی شي. که چېرې چیټ کې غلطې خبرې اترې شوي وي نو بیا هم مسله جوړېدی شي. خیر په دې ویډیو کې دا د حیدر علي حوالې سره اپډیټ شو. ډېر ملګرو بار بار پوښتنه کوله ځکه حیدر علي یو هیوج اماونټ اف فینز لري په کې پی کې په پاکستان کې، په ټوله دنیا کې د هغه فین فالوور زیات دي. نو ډېر ملګري بار بار میسیجز کوي اپډیټ غواړي چې دا اپډیټ شو. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو له ورسوئ. والسلام.